Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زمونږ پرون درس کې قرآن کی عظمت باندې بیان وکړو. نو ویلی مو چې قرآن چې دا غ هدایت ته هدن ده هدن للناس ته بل ځای راځي قرآن کې چې هدن للمتقین دا لاره ښودونکی ده متقیانو ته. نو نن موږ عنوان دا متقی چاته وایي. متقی یا تقوا څه ته وایي؟ تقوا لغوي معنا د ځان ساتل یا ځان بچ کول، او شرعي معنا دا ځان ساتل یا ځان بچ کول د نواهي نه، یعنی الله چې څه منع کړي دي هغو نه ځان ساتل. مختلف تفاسیر کې متقی ذکر شوی ده او د وضاحت شوی ده چې متقی چاته وایي. نو هغه کې نمبر 1 اولنۍ خبره دا ده چې متقی هغه چاته وایي چې څوک روان شي په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی سنت طریقه باندې سنت باندې عمل کوونکی. نو دا څوک ته متقی ده، یعنی هغه هر پهلو چې دا هر هغه کې که هغه عبادات عقاید دي، که عبادات دي، که معاملات دي، که سیاست ته، که معاشرت ته، په هر څه کې دا او که انفرادي ژوند ده او که اجتماعي ژوند ده، دا هر څه کې اتباع د سنت کوي، یعنی سنت تابعداري کوي. نو دا سړی چې ده دته متقی ویل شي. دوم پوینټ یا دومه نقطه دا د متقی دپاره چې دا به ځان بچ کوي هر څه د حرامو نه او د پردي د حق تلفي نه، یعنی څومره حرام دي هغو نه حرامو کارونه به ځان بچ ساتي حق تلفي نه. درېیمه نقطه دا ده پکې متقی دپاره چې د دنیا څیزونه او د دنیا مینه محبت، یعنی حب جاه حب مال وغیره، دا هر څه دا شاته غورځوي. یعنی په معاملې کې دین معاملې کې دا دی چې کله د الله دا رسول قرآن او سنت خبر راځي نو دلته دا بیا خپل د حب جاه یا حب مال ته نه ګوري، بلکې هغه ته ترجیح ورکوي، دین ته ترجیح ورکوي، دنیا پرېږدي خو دین غوره کوي. دا متقی به دې کس ته متقی وایي. بیا تقوا مراتب دي یا اقسام دي. نو تقوا 3 مراتب دي، یعنی تقوا حاصلولو 3 مراتب دي یا 3 درجې دي. نمبر اولنای درجه یا اولنای قدم یا پیلی کړي چې دا تقوا ول ادا چې ځان یو مسلمان ځان بچ کی دی شرک نه، ځکه څنګه سوره بقره آیت نمبر 21 ذکر شوی ده، یعنی لعلکم تتقون، چې له شرک نه ځان بچ کی نو ته به متقی شي. نو شرک نه چې که شرک څومره شرکیات دي، که شرک څومره قسمونه دي، یعنی الله پاک سره یا په ذات کې څوک شریکول یا الله پاک سره صفات کې څوک شریکول، یعنی الله پاک صفات بل چاته ورکول، بل مخلوق ته ورکول، نو دا ټول شرک ته. نو شرک له هر قسم نه ځان ساتل دا اولنۍ هغه ده مرتبه ده یا اولنۍ قدم ده، پیلی کړي ده د تقوا مرتبه. یعنی دا نشي کېدلی چې مشرک سړی متقی نشي کېدی. دا چې بل چاته عالم الغیب وایي، الله نه علاوه بل چاته عالم الغیب وایي، مخلوق ته عالم الغیب وایي، یا تصرف ثابتوي د الله نه علاوه د بل مخلوق ته بې د اسبابو تصرف ثابتوي، نو دا کس متقی نشي کېدی. دا که ځان ته ډېر لباس ډېر د هر وخت په جماعت کې ناستي، هر وخت د ذکر او اذکار کې مصروفي، خو د عقیده چې شرکي، نو دا کس متقی نشي کېدی. دومه درجه دا ده چې متقی دپاره یا تقوا حاصلولو کوم دومه درجه ده یا دغه نه لږ اعلی درجه چې ده، یعنی چې اوس مشرک نه ده، شرک نه ځان بچ ساتي. نو دوم سټیپ نور ترقی چې راځي بل ګریډ ته پروموټ کېږي تقوا کې، نو ادا چې هر قسم معصیت یا ګناه نه ځان ساتل، یعنی دا بل هر قسم معصیت نه هر قسم ګناه نه به ځان بچ ساتي. چاہے که هغه ګناه
د عباداتو کې ګناه ده یا معاملاتو کې ده. یعنی عباداتو کې ګناه ده یعنی لمونځ وخت ده لمونځ نه کوي لمونځ قضا کوي انټنشنلی قضا کوي نو دا د ګناه وکړه. روژې میاشت ده فرض روزه ده دا روزه نه نیسي دا عباداتو کې ګناه ده. دا حج په ده باندې فرض ده دا حج ته استطاعت لري د سره دولت مال دولت دومره شته چې دا هغه حج کومه نصاب یې ده هغه مطابق ده نو دی موجود دی حج نه کوي نو دا ګناه کوي. یا زکات صاحب نصاب ده خدای زکات نه ورکوي نو دا ګناه کوي. دا عبادات کې ګناه اصله. دغه شان معاملات کې ګناه یعنی څومره صغیره کبیره ګناه دي یعنی معاملات کې یعنی سپوز دا هغه کوي د غل د غلا کوي چوری ډکیتی دا ګناه ده. یا فرض عام غل نه ده وایټ کالر ده کریمینل ده یعنی په ظاهره ده یو افیسر ده افسر ده خدای کرپشن کوي په غلط طریقې باندې کوم پیسہ خزانه پیسہ هغه لوټ کوي نو دا هم کرپشن دا هم د غل ده دا جرم ده دا ګناه ده. دغه شان دوکدهي کوي فراډ کوي د څه اپوینټمنټ کوي یو افیسر ده د اپوینټمنټ کوي نو دی کې حقدار ته حق نه ورکي د بل چا ته حق ورکي ګریډ حق یې وده د بل ته ورکي نو دا هم جرم ده دا هم ګناه ده. یا دغه شان جوټ دروغ وایي دروغجن ده نو جوټ دا ګناه ده. غیبت کوي بهتان لګي بے پردگی کوي یعنی بے پردگی هغه سره زنانو نه دا کسان ته بظاهر ډېر وایي سفید پوش وایي خدای له پردو غنا زنانو نه پرده نه کوي دا یو ځای ورسره ناست دي نو دا یا وتایي مونږ علاقې په لباس وتایي چې دا پیر صاحب دا پیر صاحب دم پاشي نو په دې وجه زنانو پرده نه کوي نو دا چې دا پیر یا دا بزرګ یا ځان ته چې هر څه وایي نو دا قطعا دا متقي نشي کېدلی ځکه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابیات نه پرده کړې ده نو وایي او چې کله چې پردې حکم راغله نو کائنات کی سب سے مقدس عورتوں نے کائنات کی سب سے مقدس مردوں سے پردہ کیا. نو چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابیات نه پرده کړې ده صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین له نه پرده کړې ده صحابیات رضی الله تعالی عنهم نه پرده کړې ده نو بل ځان ته پیر وایي یا بزرګ وایي دا د کوم باغ مولی ده چې دی وایي چې زه یا دم پاچوم یا دم کوم نو دې وجې نه زه ما نه پرده نشته نو دا هغه چې د بې پردګي کوي دا هم ګناه ده دا جرم ده. نو خبرې مطلب دا ده چې که دا سیزي پکې دا خباثت دا بد کاری پکې نو دا ګناهي پکې نو دا کس متقي نشي کېدلی. که ځان ته هر څه دی څومره پیر یا بزرګ یا نیک وایي نو دا پیر نشي کېدی چې دې کې بې پردګي یا ګانې بجانې اوري چې میوزیک ته لک وایي میوزیک دا غیر اسلامی خبره خلک مشهوري کاغذ وي دا روح کی غذا ہے موسیقي دا چې دا جرم ده دا ګناه ده نو دا کس متقي نشي کېدی چې دا ګانې بجانې میوزیک اوري نو دا سړی متقي نشي کېدلی. دغه شان بې حیایي ده زنا ده یا ږیره خري داړي چې دا سنت مطابق نه پرېږدي نو دا هم ګناه کوي دا ګناهګار ده. داسې ګالم ګلوچ کوي کنځلې کوي دا هم د معاملات کې دا ګناه ده. دغسې حب جاه حب مال وغیره. نو حال مختصر چې څومره هغه دي معصیت ته کا صغیره دي کا کبیره دي کا عبادات سره تعلق لري کا معاملات سره تعلق لري د هر قسمه ګناهونو نه ځان بچ ساتي نو دا لږ دا کس متقي هایر دومې درجې لکه اعلی مرتبه متقي ته تقوا ته درجې ته اعلی ورسوله. او دریمه درجه چې دا تقوا هایسټ ټول اعلی درجه چې دا مرتبه چې دا چې ځان د شبهاتو نه ساتل یعنی شبهاتو نه دا مطلب چې لکه یو څیز کې څه شک و شبه د الله د نافرماني ښکاري یعنی په ظاهر هغه څیز ډایرکټ حرام نه وي خو څه شک یا شبه پکې ښکاري چې دې کې د الله نافرماني نه وشي نو هغه کوم څیز کې هغه شک یا شبه هغه نه هم ځان ساتل دا د هغه اعلی مرتبه ده د تقوا مرتبه ده او دا مرتبه د انبیاء علیهم السلام ته حاصله ده درېیمه مرتبه. نو الله پاک دې موږ ته د قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي او الله د تقوا نصیب کړي. آمین. وما علینا الا البلاغ.